سوات و دودیاهل کې د پښتو ژبې راجمع شوي نامتو شاعرانو د جانزیب کالج په سلګونو طالب علمانو ته خپل کلامونه وړاندې کړل او د زلمو څخه یې ښه داد واغستو. مشاعره کې د سوات، شانګلې، بونیر، پیښور او نورو سیمو څخه راغلي شاعرانو برخه واغسته چې پکې یو څو شاعران وایي: د هر سواتی ذهن رڼا غوندې دی، په دیر کې هر سړی ملا غوندې دی، او پښتونولي لا په بونیر کې شته دی، که ملکنډ د سپین سبا غوندې دی. خبرې هم کوي او موږ ورته سر هم خوځوو د یو انسان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. د مشاعرې ځانګړتیا په دغه توګه هم وه چې پکې اول ځل د سیمې ښځینه شاعرانو هم کلامونه ښه په ډاډ زړه وویل او په داسې لویه مشاعره کې د پښتو ژبې سره د مینې اظهار وکړو. د باران چې راورېږي لکه غنې غنې کېږم، ستا د مینې په جهان کې د حسرت په امتحان کې دومره ډېره زه لړزېږم، د فراق په اور سوځېږم. دا ستا د مینې خوند دی چې خوبونه مې رنګین شو، بنګړي دي امیلونه دي تاویږي را تاویږي. ای د وخت کاتبه واوره سر به زما ټیټ نشي، ما تل په غیرت کې دا واورین غرونه سر کړي دي. مشاعره کې د جانزیب کالج طالب علمانو هم کلامونه وړاندې کړل چې د زیاترو تعلق د پښتو څانګې سره و. د مشاعرې په موقع د انتظامیې له اړخه ګډون کوونکو شاعرانو ته یادګاري شیلډونه ورکړای شول. دې ترڅنګ د ستاینې په توګه د پښتو ژبې خبریالان هم د سندونو په ذریعه وستایلی شول. د کیمرامین مهر شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.